السلام علیکم ملګرو. د نگران وزیر اعظم راتلو نه پس د ملک حالات ټوټلی بدلیدو طرف ته روان دي. بل طرف ته عمران خان ته په اټک جیل کې هم یو اهم پیغام ملو شوی دی. د اهم پیغام څه شی دی؟ کم پیغام عمران خان له په جیل کې ملو شوی دی. نگران وزیر اعظم راتلو نه پس په هغې باندې به هم مکمل ډسکشن کیږي او کم معاملات په ملک کې بدلیږي. نگران وزیر اعظم راتلو نه پس د شهباز شریف دی به څه حال وي په دې باندې هم خبره کوو. نو ویډیو خپله مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو چې د کم اپډیټس تاسو سره ما شریک په دې تفصیلا خبره کوو. نگران وزیر اعظم راتلو نه پس ملک حالات بدلیدو طرف ته کمپلیټلی روان دي او بل طرف ته اټک جیل کې عمران خان ته هم یو اهم پیغام ملو شوی دی. بل جنرال لودي ویلي چې د ملک هر څه مکمل بدلیدو طرف ته روان دي. ډیر خلک وایي چې نگران وزیر اعظم شهباز شریف په خپل مردۍ راوسته دی، خو دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته دی، ځکه په کوم ورځ چې نگران وزیر اعظم سلیکټ شو په هغه ورځ سحر ټایم کې میډیا والا د شهباز شریف نه تپوس کړو چې نگران وزیر اعظم به کله راځي او څوک به راځي. نو نگران وزیر اعظم حواله سره شهباز شریف دا خبره کړې و چې نگران وزیر اعظم به کې دیش 300 ورځو کې موږ نام فائنل کو او 300 ورځو کې به نگران وزیر اعظم راځي چې هر څوک راځي بیا به تاسو لا پته ولګي. خو ټیک 2-3 غنټې پس دا نگران وزیر اعظم نوم اناونس کړل شو او صدر چې کوم دی د نگران وزیر اعظم په نوم باندې دسخط وکړو. مطلب مې د خبرې دار چې شهباز شریف وی چې 300 ورځې پس پر راځي چون کې په هغه ټیم 2-3 غنټې پس د نگران وزیر اعظم نوم سلیکټ کړل شو. چون کې دغه خلکو د شهباز شریف او د نواز شریف دا پلانینګ چې نگران وزیر اعظم د اسحاق ډار سلیکټ کړل شي، ځکه چې دوی په خوخه باندې نگران وزیر اعظم راغلی وي. اسحاق ډار د دوی د پارټۍ سړی نگران وزیر اعظم راغلی وي، نو دوی له به اوس هم ریلیف میلاوېدو. چون کې اوس چې کم نگران وزیر اعظم راغلی دی انوار الحق کاکړ صاحب د هیڅ قسم ریلیف دغه خلکو له نه ورکوي او لږې دا ته چې شهباز شریف کېدای شي 2-3 ورځو کې لندن ته واپس فلایټ ونیسي او لندن ته واپس وتښتي، ځکه نگران وزیر اعظم چې کم دی د ملک حالات په کمپلیټلی چینج کوي او دغه خلکو د پاره هیڅ قسم ریلیف نه لري چې دغه خلکو له هیڅ قسم ریلیف دا ورکي. بل د پی ډی ایم د ټولنې د طرف نه د نگران وزیر اعظم راتلو باندې هیڅ قسم مبارکي هم نه ده ملو شوی، هیڅ قسم د خوشحالۍ ټویټ هم نه دی شوی. چون کې نگران وزیر اعظم کچری دی په خوخه باندې راغلی وي د شهباز شریف په خوخه یا د نواز شریف په خوخه یا د پی ډی ایم چې څومره هم جماعتونه دی په خوخه باندې نگران وزیر اعظم راغلی و دی ډیر زیات خوشحال و دی مبارکیان ورکول ټویټس په کول ویډیو پیغامات په راتل. خو چون کې نگران وزیر اعظم راتلو نه پس د هیڅ قسم بیان نه دی راغلی. بل نگران وزیر اعظم نه پس شهباز شریف یو تقریر کولو چې هغه تقریر صرف پی ټی وی والا خول دی او بل یو چینل والا هم نه دی خوله. مطلب خبره دار چې بایکاټ هم چینل والا د نگران وزیر اعظم راتلو نه پس د شهباز شریف بایکاټ شروع شوی دی. بل عمران خان تاسو پیغام رسول شوی په هغه باندې لګ ډیر ډسکشن کوو. جنرال لودي ویلي چې زموږ طرفداري چا سره هم نشته دی او بل کاکړ صاحب راتلو نه پس په کم ملک کې چې کم حالات دي اب کمپلیټلی بدلیږي او د پی ټی آی د پاره به هم حالات کمپلیټلی چینج کیږي. مطلب حالات په بیخي تر نه خلی پهله داسې روانو کې دیسي اوش راتاو شي واپس دې طرف لره روان شي. اوس د پی ټی آی د پاره به کم سيزونه اسانيږي او کم سيزونه بګرانيږي. د نگران وزیر اعظم راتلو نه پس خبره مقصد مدار چې دا نه چې بس پی ټی آی ته مکمل ریلیف ملاويږي او پی ټی آی د پاره به هر څه آسان شي. عمران خان هم کې دیسي روزو کې جیل نه روزنو داسې بالکل نه راځي. څه سيزونه به د پی ټی آی د پاره اسانيږي او څه سيزونه به د پی ټی آی د پاره ګرانيږي د عمران خان د پاره. عمران خان او پی ټی آی ته بلک څه کارونه داسې وي چې هغه به آسان شي او څه کارونه به داسې چې هغه به مشکل کیږي. عمران خان ته هم څه آپشن ورکول کیږي چې تلک ټایم د پاره د پارټای نه سایډ ته شه، لکه څنګه چې نواز شریف پارټای نه خوا شوی دی او د خپل پارټای اختیارات نور ملګرو ته ورسپاره او د خپل پارټای اختیارات نور ملګرو لور کس ټایم د پاره لګ لیمیټډ ټایم د پاره ته د سیاست نه او د خپل پارټای نه خواشه داسې قسم اپډیټ هم مخې راغلی چې عمران خان ته هم د آپشن ورکول کیږي. بل کاکړ صاحب په نگرانی کې ډیر وخت د پاره مطلب د کاکړ صاحب چې د حکومت ته کاکړ صاحب چې کم نگران حکومت ته دا ډیر ټایم د پاره په ملک باندې مسلط شوی. داسې هم پریډکشن راځي، داسې هم انکشافات راغلي چې کېدای شي د کاکړ صاحب حکومت چې کم دی 2-3 کالو ته هم رسي، 6 میاشتو نه والي 2-3 کالو پورې د کاکړ صاحب حکومت رسیدي شي، ځکه کاکړ صاحب حکومت ته مکمل پلانینګ شوی دی او په دغه پلانینګ کې د ملک ترقۍ د پر ډیر کارونه شوي، ځکه ملک چې کم دل کې پساو دی هغه نه وښکو د پاره دا سیټ اپ لګ ډیر وخت د پاره په ملک مسلط وي. د کاکړ صاحب حکومت یادېږي چې کېدای شي د موږ د ملک شنن سبا کم مطلب مشکلاتو کې گیر دي د کاکړ صاحب حکومت په لګ ډیر ټایم د پاره وي، ځکه د موږ یو طرف له تاسو ګوري سیاسي جماعتونه هم یو بل سره نه لګي دا کم
پارټي کم د کم سړی حکومت چې عوام راوستل غواړي نو هغه سیستم نه ایکسپټ کوي او د کم سیستم چې د چا حکومت راولي نو هغه عوام نه ایکسپټ کوي نو دې کې ورکه کاکړ صاحب حکومت له لک ټایم زیات ملاويږي بل الیکشن چې کوم دی بل نوي مطلب نوي مردم شماري مطابق کیږي نو دا غي د لپاره به هم پلانینګ کیږي نوي مردم شماري به کیږي هغه نه پس بیا الیکشن سیټ اپ راځي نو خامخا د کاکړ صاحب حکومت لبا ډیر ټایم ملاويږي تر اوسه پورې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام